पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन अफरीदी د پاکستان ټیم نه د ختمولو یو پلان تیار کړی دی. درې غټې باندې شاهین افریدي له کتلی شوي دي چې په هغې باندې احمد شهزاد هم یو کمپلیټ ویلاګ تیار کړی دی او شاهین افریدي ته یو ډېر زبردست سجیشن ورکړی دی. نو ویډیو مکمل وګورئ. کوم هغه درې خبرې دي چې به شاهین افریدي ته بانه کیږي. د شاهین افریدي د کیریئر ډاونفال وجه څه ده، د پیس کمیدو وجه سره په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. او آیا شاهین افریدي که چېرې دی ټیم نه بهر کوي نو شاهین افریدي په ځای به دی کوم بالر ټیم له راولي، په دې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. نو ویډیو تاسو هم مکمل وګورئ. اخر کې به تاسو خپله رایه هم په کمنټ کې راکوئ. نو راځئ د ویډیو مین ټاپک طرف ته راځو. راتلونکي ټایم کې کیدای شي شاهین افریدي روانه چې کومه د انګلینډ دوره ده هغې کې شاهین افریدي د څه میچز نه ډراپ کړی هم شي. ځکه د بنګلادیش خلاف چې کوم اخرنی ټیسټ میچ هغې نه هم شاهین افریدي ډراپ کړی شوی چې ډېرو خلکو وی د هغه زیوی شوی دی، په دې وجه هغه ډراپ کړی شوی دی. خو چونکې شاهین افریدي موجودو په ګراونډ کې اشرته د زوی دغه او زوی شوی دی نو هغه امپورټنټ نو میچ چې کوم دی امپورټنټ دی. داسې ډېر مطلب کلاډیانو سره حادثات راغلي دي، داسې ډېرې خوشخبریانې کلاډیانو ته میلاو شوي چې میچ کړی دی. لکه دې نه مخکې عثمان شینواري چې کوم دی هغه بیان ورکړی چې زه د سریلانکا خلاف سیریز وکړو چې هغې دپاره ماله د پی سی بي د طرفې کال راغو چې ته راشه او دې سیریز کې مونږ ته شاملو. هغه خپله ولیمه پرېښې وه چې د ولیمې پر ورځ خپل واده کې د ولیمې پر ورځ هغه نو موجود، هغه پی سی بي له ځان رسولی و. جي داسې ډېر کلاډیان چې کوم دي په هغې باندې چې کله دغه راشي نو شاهین افریدي په هغه ورځ ګراونډ کې موجود و، خو بیا هم د اخرنی چې کوم ټیسټ و د بنګلادیش خلاف په هغې کې ټیسټ نه ډراپ کړی شوی. ښه وجه چې کومې دي مین وجه ډومبنۍ وجه خو دا ده چې شاهین افریدي سپیډ چې کوم دی انتهایی کم شوی دی. 145 148 نه د شاهین افریدي سپیډ 132 130 له راکو شوی دی. یو غټه وجه خو دا هم ده چې شاهین افریدي له به دا بانه هم جوړېږي چې د ستا پیس کم شوی دی او په دې وجه به موږ ته د ټیم نه ډراپ کوو. بل شاهین افریدي چې کوم دی هغه کې څه ټایم داسې راغلی چې غرور او تکبر پکې راغلی، مطلب کلاډیانو سره د هغه رویه ټیک نه وه. بل د شاهین افریدي حوالې سره 2023 چې کوم ورلډ کپ کوم چې په انډیا کې نو دا خبرې هم ډېرې زیاتې په میډیا باندې وایرل شوي چې بابر اعظم سره دغه اختلافات دي. اوس یو ټیسټ میچ چې کوم کرنټلی کوم ټیسټ میچ پاکستان کې د بنګلادیش خلاف چې کوم د پاکستان میچ و هغې کې شان مسعود د شاهین افریدي په اوږه باندې لاس کې خو ویډیو تاسو سره ما هم شریکه کړې وه چې هغه د اوږې لاس لرې کو. چونکې بیا هغې نه پس شان مسعود په پریس کانفرنس کې وویل هم چې شاهین افریدي په اوږه باندې په بال لګېدلی و د هغه اوږه خوږ وه، ما پې وله لاس کېښو نو هغه د ما لاس لرې کو چې زما اوږه خوږ ده زور مو ورکوه دا ځای مې خوږېږي. نو خیر هغه چې هر څه وجه وه خو شاهین افریدي له غرور او تکبر مطلب خلکو هغه ټایم هم نوم ورکو. نو اوس دې نه پس احمد شهزاد هم په دې باندې یو ویلاګ جوړ کړی دی او شاهین افریدي ته ویلي دي چې راتلونکي ټایم کې چې څومره هم خبرې دي هغه ټول هر څه ته شاله کړه او خپل فوکس چې کوم دی ته په خپل پرفارمنس باندې وکړه، خپل فوکس ته په خپل سپیډ باندې وکړه، خپل سپیډ دی واپس را ریکور کړه. ځکه 130 او 132 والا بالران په پاکستان کې دومره دي دومره که نه چې بیخي اشارم ته اچولی شي. لکه دومره بادران صرف په دې کې پی کې 130 او 132 او 133 کې د دنیا واړه واړه هلکان چې هم په دې پیس کې بالنګ کوي. نو دې پیس سره بیا ان سوینګ او آوټ سوینګ هغه طریقې سره نه کېږي، وکټ بالر هغه طریقې سره نه شي ایښتی. چېرته 130 سره سوینګ کول او چېرته 145 او 148 سره بال سوینګ کول بیټسمین دپاره ډېر زیات مشکلات جوړوي. نو 130 سره یا 132 یا 135 پورې بالران پاکستان کې د دنیا دي. نو شاهین افریدي له پکار دی چې په خپل پرفارمنس باندې او په خپل پیس باندې او په خپل فټنس باندې کار وکړي. وروره رستا سپیډ ولې کم شو؟ دا سپیډ د واده نه پس را کم شوی دی. مخکې 2021 او 22 کې د پیس چې کوم 145 142 د به شپږ بالونه 140 پلس سره کول، شپږ بالونه به د اور کې 140 پلس سره کول. هغه 140 پلس والا بالر چې کوم دی د واده نه پس 2022 نه پس 2023 او 2024 کې د هغه سپیډ 138 135 135 نو 130 132 له راکو شوی دی. نو شاهین افریدي له پکار دی که چېرې ټیم کې ته یو خو ګوره کپتاني در نه ایستلی شوې ده، وایس کپتاني در نه ایستلی شوې ده، نو که زیات ټایم په ټیم کې تیرول غواړي نو تا له پکار دی چې ټول هر څه شاله کړي. د شاهد افریدي خبرې هم شاله کړي، کپتانۍ پسې منډې هم شاله کړي چې ته ټیم کې ځان وساتې نو ته به کپتان جوړ شي که نه، چې ته ټیم کې یې نه نو ته به څه کپتان جوړ شي. نو کپتانۍ پسې منډې ته فلحال پرېږده، فلحال ته په خپل کیریئر باندې په خپل پرفارمنس باندې او خپل سپیډ ریکور کېدو باندې کار وکړه. زما والا هم دا مشوره او دا مشوره ورله احمد شهزاد هم ورکړې وه. نو تاسو هم دې حوالې سره خپل رایې په کمنټ کې شریکه کړئ. والسلام.